ان الدین یقینا دین عند الله پنیز دا اللہ الاسلام اسلام دے دین دا اللہ پنیز باندے اسلام دے یعنی مقبول دین ومختلف الذین اختلاف نو کړه هغه کسانو اوتل الكتاب چې ورکړې شوی کتابو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د دینا چې راغلو دوی ته علم بغیم بینهم د وجه د زدنا په خپل منځ کې ومن یکفر بیاات الله او چا چې کفر وکړو د الله په آیتونو باندې فإن الله سریع الحساب بیشک الله رب العزت زر حساب کون کې دے فإن حاجوک کچرت دی اختلاف کوي دستا سرا جګړه کوي دستا سرا فقل ورتو آیا اسلمتو ما تابع کړه دا وجهي خپل ځان لله خاص الله لرا ومن اتبعن او هغه څوک چې زما تابعدار دي هغه خپل ځان الله ته تابع کړي دا وقل للذین ويا کسانو توتل الكتاب چې ورکړې شوی دی کتاب یعنی يهوديانو او نصارو ته وایا والاميين او وایا امیانو ته یعنی مشرکانو د مکه ته اسلمتم آیاتاسو تابع آیاتاسو دین توحید منل دی او کنا فین اسلموا کدوی تابع شلو کدوی توحید دا الله منلو فقد اهتدوا یقینا دوی به هدایت بیا مومي وین تولوا کدوی واوړېدل فینما علیک البلاغ نو یقینا پتا باندې رسول دی باقی زړه ته کو زول نه کو زول دا دستا په اختیار کې ندی والله بصیر بالعباد الله رب العزت لیدونکو د خپل بندگانو لرا ان الذين يقيننا كسان يكفرون چې کفر کوي بیا آیات الله دا الله په آیتونو باندې یعنی دا الله د آیتونو نه انکار کوي ويقتلون النبيين بغیر حق او قتل کوي پیغمبران وجني پیغمبران نه حق هغه خاصنم نه حق کوي خود دوی په ګمان کې هغه نه حق کار دي د انبیاء او قتل ويقتلون الذين او وجني غكسان يأمرون بالقسط من الناس چې حکم کوي په انصاف سره د خلقنا یعنی علما حق پرست خلق فبشرهم بعذاب الیم نو خبر ورکدوی تا د عذاب دردناک اولئک الذین داغ کسان دی حبطت اعمالهم چې برباد دی عملونه د دوی فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نشته دوی د پاره څوک مددگار الم ترى یتان دی کتلی الى الذین کسانوا تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودو مدرسې ته لاړو هغه ته د اسلام دعوت ورکړو نو هغه ورته چې ته د چا په دین نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زدا ابراهیم علیہ السلام په دین باندې نو يهوديان وویل چې مونږ هم د ابراهیم علیہ السلام په دین باندې او ابراهیم علیہ السلام کو چې دی هغه يهودي او نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تورات وروړې ستاسو کتاب دی هغه به فیصله وکړي چې پاغه کې څه دي چې ابراهیم علیہ السلام عقیده سو نو هغه تورات راوړل منکر شو دا آیتونه نازل شو الم ترى آیاتان دی کتلی للذین کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چې ورکړی شوی دا یو حصہ د کتاب نه پورا مليان نه دي خدا سي یو حصہ ورته ورکړی شوی د کتاب یدعون را بلل شی الى کتاب الله دا الله کتاب تا تورات تا خپل کتاب تا
چې د کم منلو دوی څه کوي داوا کوي ليحكم بينهم دې د پاره چې فیصله وکړي د دوی په منځ کې ثم يتولى بیا اوړي فريق یو ډله منهم د دوینا وهم معرضون او د دوی عادت اعراض کول دي ذالک دا اوړېدل زکه دي بانهم قالوا زکه دي چې دوی ویلو لن تمسنا النار هرگز بن رسیږي ممتور الا ایام معدودات مگر سورز د شمیر وغرهم فی دینهم الله فرمای دو کړي دي دوی په خپل دین کې ما هغه قیسو او هغه مسلو هغه دروغو ما لفظ عام دي کانوا یفترون چې دوی جوړي د ځاننا فکیف اذا جمعناهم پسرنګ به حال د دوی کله چې موږ راجم کو دوی لرا لیومن غورز تعالی ریب فی چې هیڅ شک نشته پاږي کې ووفیت کل نفس او پورا باور کړي شي هر یو تنتا ما کسبت بدل دا غس چې هغه عمل کړي وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کولای قل او آیا زما پیغمبرا په هر حاجت کې او خپل امت تم تعلیم ورکا په هر حاجت کې دا وایا اللهم مالک الملک اے الله اے واقدار د بادشاہي تؤتي الملك من تشاء دور کوي بادشاہي چاته چې دستا خوخي وتنزع الملك ممن تشاء او تاخل بادشاہی چانه چې دستا خوخی وتعز من تشاء او تعزت ورکه چاله چې ستا خوخی وتذل من تشاء او تذلت ورکه چاته چې دستا خوخی بيدک الخير دستا پلاس کې خیر او شر دی د هر یو شی اختیار دستا پلاس کې دی ها علامہ اقبال ویلو کړه تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں انکا علی کل شیء قدیر یقیناً ته په هر یو شی باندې قادر او زور وری هر څه کولای شي تولج الليل في النهار تو داخله شپې لرا پورز کې وتولج النهار في الليل او ته داخله ورځ لرا پشپې کې وتخرج الحي من الميت او تراو باسه ژوند د مړینا وتخرج الميت من الحي او تراو باسه مړې د ژوندینا وترزقو ترزق ورکه من تشاء چاته چې تو غاړي بغیر حساب بغیر د حساب نا نو یا الله زما حاجتهم سکا پورا کا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نسی مؤمنان کافران لرا دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمناننا ومن يفعل ذلك وچا وکړلو دا کار فليس من الله في شيء ندی دا الله د ډرینا په هیڅ شمار کې په هیڅ شي کې هم الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چې ځان ساتي د دوینا په ځان ساتلو سره ويحذركم الله نفسه او یری تاسو لرا الله رب العزت د خپل ځان نه یعنی د خپل عذاب نه والى الله المصير او الله رب العزت طرف تا ورګرځیدل دي قولوا یا زما پیغمبره ان تخفوا ما في صدوركم کتا سو پټوي غس چې د تاسو پسینو کې دي او تبدو هو یا اخکار کوي هغه لرا يعلمه الله خبر دی پاغي باندې الله پاک ويعلم ما في السماوات وما في الارض او الله خبر دی دا غسنا چې په اسمانونو او غسنا چې په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله رب العزت په هر یو شی باندې قادر دی یوم تجدو پا غورز باندې چې بیا به مومي کل نفس هر یو تن ما عملت هغه څه چې عمل کړی
من خیر دنی کوي محضرن حاضر مخامخ سنیکی چې په دنیا کې کړي وا قیامت پر ورځ به مخامخ بیا مومي وما عملت من سوء او هغه چې عمل کړی د ګناه هغه به مخامخ بیا مومي تود غواړي بدا انسان غواړي بدا نفس لو ان بینها کاش چې وې پمنځ د دې نفس کې وبینه او پمنځ د دې عمل کې امدن بعیدا مزلری ويحذركم الله نفسه او يريتا سرا الله رب العزت د خپل عذابنا والله رؤوف بالعباد الله رب العزت شفقت کوونکی دی مهربان دی په خپل بندگانو قلوا زما پیغمبره ان کنتم تحبون الله کچرتا تاسو مینا کول غواړئ د الله سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکئ يحببكم الله الله به تاسو سره مینا وکي که الله سره مینا غواړي نو چا تابعداري وکئ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسی جنت نشي ملاوي ويغفر لكم ذنوبكم او الله به معاف کی تاسو ته گناهونه تاسو والله غفور رحیم الله رب العزت مغفرت کوونکې مهربان دی قولوا زما پیغمبره اطیعوا الله والرسول خبر او منی دا الله او دا الله د رسول فین تولوا کتاسو اوړیدل فین الله نو بشک الله رب العزت لا يحب الكافرین من نه کوي د کافرانو سره یعنی کتا سو اوړې ده نو بیا تاسو کافر یې او الله د کافرانو سره من نه کوي ان الله اصطفى آدم ونوحا یقینا الله غوړه کړی آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام وآل ابراهیم و آل عمران او آل د ابراهیم علیہ السلام او آل د عمران علیہ السلام علی العالمین و مخلوقات باندې ذریه بعضها من بعض دا نسل دی بعض د دوی نه پیدا شوی دی د بعضنا والله سمیع علیم الله رب العزت هر څه اوریدونکو دی او پر څه باندې په هدي اذ قالت امراه عمران عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام بی بی مریم او حضرت حنا د دو پنځو واړو باری کې د عیسایانو عقیده دا و چې دا مددگار دي زمون سفارشیان دي زمون کارونه په خپل کوي مشکل کشا دي حاجت روا دي نو روان څومره چې آیتونه دي څومره چې مضمون دي مخکې هغه ټول کې د دو غونډو عاجزي بیان بی بی مریم ته وګوره پیدا شوې ده په پرورش کې محتاج ده کوئی شي او چې کلا مور حامل شول نو نیت دا کړو چې دا د الله عبادت د لپاره وقف ده مور ته وګوره غیب علم ورته نو د الله نیکا بنده وا کوئی شي کړه ولی وا نو اولیاء ته د غیب علم نشته عیسی علی السلام ته وګوره د حضرت بی بی مریم د بطن نه رحم نه پیدا دي څوک چې الهوی هغه د چانه پیدا کیږي نه پیدایش مطلب خدا دې چې مخ کې نو بیا ورسته شو الہ او حاجت روا او عبادت لایق هغه څوک چې هغه همیشه نه موجودي چې په هغه باندې چرتا مخ کې نیست نه راغلی پښه بی بی مریم ته وګوره هغه الله ته محتاج عیسی علی السلام ته وګوره الله ته محتاج زکریا علیہ السلام ته وګوره په بوډاتوب کې بچي غواړي الله ته محتاج وي شو نو د ټولو پاکو هستیانو څخه کوي بندگی بیانوي چې دا سود الله بندگان الہ او معبود نو حاجت روا او مشکل کشا نو بس دې ټول مضمون دغه خلاصه ده مخکې چروان خبر ته وګورئ کنه صرف آیاتونو ترجمه ته غور کوئ
اذ قالت امرأة عمران کلا چې ویل خزیدا عمران علیہ السلام رب زما ربا انی نظرت یقینا ما منخت کړی دا لکتا د پارا چې ستا عبادت بکئی ما فی بطنی د سشي نظر می کړه سشي منختا دا غس چې زما په بطن کې دی رحم کې دی خېټه کې دی چې کلم پیدا شو دستا عبادت بکئی محررن آزاد د دنیا د کارونو نه محررن معنا صدا دنیا کارونه بنه کوي صرف عبادتگاہ کې بئی فتقبل مني یا الله قبول کا زمانہ دا نظر زما انک بشکت انت السمیع العلیم ته هر څه اوریدونکی او په هر څه باندې پوهه فلما وضعتها هر کله چې وزه غولدا قالت ویل رب ای زما ربا انی وضعتها انثى یقینا ما وزه غولدا یو جنۍ دا خو جنۍ دا ما ته خدای علم نو چې جنۍ به پیدا کیږي نو ګورا د غیب علم ورته نشته دی نو اولیاء ته د غیب علم نشته والله اعلم الله رب العزت علم دی بما وضعت دا غس چې وایي کول وليس الذكر او ندنا رینا چې دی غختلو کل انثى پشان د زنانا چې کومه زنانا دې ته ور کړې شو و انی سمیتها مریم او یقینا مانوم کې خو دې دې تا بیبي مریم نو د مریم خو مانم دغه دا د الله عبادت کوونکی خدمت کوونکی کوئی شي کړه نو چې دا چا د نامې ترجمه دغه دا چې د الله عبادت کوونکی اغا تاسو د الله سره سرنګ شریک وای او یقینا مانوم کې خو دې تا بیبي مریم و انی اعیذها بک او یقینا ز پنا غړم دې لره پتا سره وذریتها او د دې اولاد لرا من الشیطان الرجیم د شیطان مردودنا فتقبلها ربها پس قبول کړه دې لرا رب د دې د وجه د اخلاص نه بقبول حسن فقبل ولو خيست سرا اسی خو الکان ور کولې شو لیکن دا جنې وا بیان څه کړې شو قبول کړې شو وانبتها نباتا حسنا او راوي ټوکول پراټو کولو خيسته سرا او رالوي کړه ورالوي کولو خيسته سرا وکفلها زكريا او حواله کړه الله رب العزت ها دا بیبي مریم چاہتا زکریا علیہ السلام تا و اسپارلا دا بیبي مریم زکریا علیہ السلام تا کلما دخل علیها زکریا المحراب ہر کله بچ داخل شو پدې باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا وجد عندها رزقا نو بیا به مندلو د دې سره رزق او خوراک قال ورتول حضرت زکریا علیہ السلام بار بار بے موسم میں ور سره ګوري نو یو ورځ ته نه تاسو کړو یا مریم اے بی بی مریم ان لک هذا چرته ندی تعالی را د میوه دا خوراک درته چرته ناراضی استا پرورش کوم زما په ذمہ دی ها نو دا خوراک درلا سو کراوړي قالت ورتول بی بی مریم هو من عند الله دا الله د طرف ندی چا د طرف ندی نو دا کرامت دا اولیاء ثابت شو وشوي کړه ان الله بشک الله رب العزت يرزق رزق ور کوي من يشاء چاته چې وغاړي بغیر حساب بغیر د حساب نه هنالک د دغه وجنا په دغه موقع باندې دا زکریا رب دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل ربنا چې اے الله کتبی بی مریم تا بے موسما میوه ورکولې شي نو ماتا زکریا علیہ السلام ته هم بے موسما اولاد را کولې شي موسم خو زمام نه دی د اولاد بوډا شوی ما خزم بوډای دا شنډه هم دا
لیکن بیا هم دستا د رحمتنا نا امیدا نهما یا الله دین د پارا ملګری راکا سشي د پارا دین د پارا پدغه ځای باندې پدغه موقع باندې او دغه وجنا دعا وکړه زکریا علیہ السلام د خپل ربنا قال وی رب زما ربا هب لی راکی ما تا من لدنک د خپل طرفنا ذریه طیبه بچے پاک بچے عمرہ کیا اللہ خو چې پاک بچے وی نا پاک نوی د دین خدمت کوونکې وی انک سمیع الدعاء بشکت اوریدونکې د دعای نو زما دعا واورا او قبول کا فنادته الملائکه نو आवाज وکړو د تا فرشتو وهو قائم يصلي في المحراب پدا سي حال کې چې دی ولاړو منځ کولو په عبادت خانه کې محراب نه مراد داسې محراب مراد نه دی بلکې عبادت خانه جدا ان الله يبشرك بيحيى چې الله رب العزت زیره در کوي تا په یحیی علی السلام سره یحیی د حیاتنا ژوند ته ویل کیږي وای شي کنه دا سه بچي بدر لدر کوي چې د ستا دین به ژوندې ساتي الله دین به ژوندې ساتي دا سه بچي بدر کوي درلا چې نوم به قیامت پورې ژوندې وي دا سه بچي به الله در کوي درتا چې هغه به الله دین ژوندې ساتي دا سه بچے با الله در کوي چې هغه به شهید وي او شهید ژوند دی برزخی حیات مصدقا بکلمه من الله تصدیق کوونکې به د کلمې د الله یعنی د عیسی علی السلام وسیدا او سردار به دینی سردار به وحصورا او پاک باز به یا ځان بندونکې به د خواهشاتنا ونبيا من الصالحين او نبی بيد اعلی درجه نه قانونا قال اول حضرت زکریا علیہ السلام رب زما ربا ان يكون لي غلام سرنگ بشی مالرا الک بچے وقد بلغني الكبر او یقینا رسیدلې د ماتا بوډا والے 120 سال بوډا یما په یو سل شل کال کې وزبادا بچے سرنگ کیږي یا وزوانی کم کسنګ چل وامرأتی عاقر او خز زما شنډه دا به اولاد دا 98 سال تا هم رسیدلی دا سو کال تا 98 سال تا مفسرینو عمر ذکر کړی دی په دې طریقې سره قال كذلك الله يفعل ما يشاء ويل الله رب العزت او الفرشته كذلك دارنګ الله يفعل ما يشاء الله رب العزت کوي سچ غواړي او الفرشته كذلك دغه سبي بوډا به دغه سبي الله يفعل ما يشاء الله کوي سچ غواړي الله ته هیڅ ګران نه دا قال رب اجعل لي آیه او جناب زکریا علیہ السلام یا الله وګرځو ما د پارا نخا د استقراء حمل قال آیتک ورتول الله رب العزت چې نخدستا دادا الله تو کلم الناس چې تب خبر نشي کولای خلق سرا ثلاثه ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره خبرې کوي او د دین دعوت بچلای وذكر ربك كثيرا او یاد وخبر رب لرا ډیر ډیر وسبح بالعشي والابكار او تسبیح وایاد الله سبا و بیگا سحر و مقام وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَقَلَاچُ الْفَرِشْتُ یا مریم اے بی بی مریم ان اللہ اصطفاکی یقینا اللہ رب العزت غره کړی ته او طاهر کې او پاک کړی ته واصطفاکی علی نساء العالمین او غرواله درکړی دی تا په خزو د عالم په خزو د کائنات یا مریم اے بی بی مریم اقنوتی لربک عاجزی کو خپل پروردگار تا واسجدی ورکعی او سجده کوا او رکوع کوا مع الراکعين در رکوع کو سرا ذالک من انباء الغیب دا سچ بیانیږي او بیان شول دا د واقعات د غیب ندی زما پیغمبر نوحیه الیکا مونږ وਹੀ کو د دې تا طرف تا وما كنت لديهم او نویت د دوی سرا اذ یلقون اقلامهم
کلا چې دوی غرزول خپل قلمونه په اوبو کې دې د پاره چې ايهم يكفل مریم سوق بد دوینا کفالت کوي پرورش کوي د بیبي مریم یعنی قران دازي کولا وما كنت لديهم او نویت د دوی سرا اذ يختصمون کلا چې دوی جګړه کولې اختلاف کولو تو ور سره نه وینو نفي د حاضر ناظر چې هر ځای کې موجود صرف او صرف څوک دی نبی علیہ السلام هر ځای کې موجود نه دی اذ قالت الملائکه کلا چې الفرشتو یا مریم ای بی بی مریم ان الله بشک الله رب العزت یبشرک زیر در کی تا بکلمت منه و یو کلمه سره د خپل طرفنا اسمه المسیح چنوم دا غ مسیح دی عیسی ابن مریم عیسی زوی د بی بی مریم دی لقب مسیح دی نام عیسی دی کنیت ابن مریم دی زوی د بی بی مریم وجیها فی الدنیا مخاورز بئی په دنیا کې مرتبه والا بئی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ومن المقربین او د نږدې کړي شو خلق نبی الله تعالی ويكلم الناس او خبر بکي خلق سرا فی المهد د مور په غیګه کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او د نیکو خلق نبی اعلی درجه نیکانو نبی قالت رب ان يكون لي ولد ویل بی بی مریم یا الله سرنګ بشی ما د پارا اولاد او بچي ولم يمسسني بشر او چرته ما ته لاس نه دی راوړی یو انسان نه په نکاح سره او نه بغیر د نکاح نه قال اول جناب قال اول فرشته كذلك هم دک شانت به الله يخلق ما يشاء الله رب العزت پیدا کوي سچو غاړي بغیر د خاوند نه بدرتا اولاد ملاویږي اذا قضى امرا کلا چې الله فیصله وکي د یو کار فانما يقول له كن فيكون نو یقینا وایغیتا چې شان هغه موجود شي ويعلمه الكتاب والحکمت او خودنه بور کوي د تا د کتاب د قران او د حکمت یعنی د حدیث والتوراۃ والانجیل او د تورات او د انجیل ورسولا او پیغمبر بئی الى بني اسرائيل تا بني اسرائيل تبوای انی قد جئتكم یقینا راغله متا تاسو ته بیاات من ربکم فمعجزات سراستا رب د طرفنا معجزات مدادي انی اخلق لكم ز جوړو متا سو د پارا منتین د خورینا کهیئت الطیر پشان د شکل د مارغ فانفخ فيه بیا پکو مپاغه کې فیکون طیرا نشباغ ژوند مارغ باذن الله دا الله په حکم سرا وابرئ الاکمه والابرص دا کومه زمانه کې چې عیسی علی السلام دنیا ته راغلو هغه زمانه کې د طب ډیره چرچا و حکیمان غټ نو الله رب العزت معجزه داسې ورکړه چې دا غي زمانه سره څه شی و مناسب و موافق و او ټول حکیمان ډاکټران هغه سکړل فیل وشي هر پیغمبر ته چې الله معجزه ورکړي د خپل زمانه لحاظ سره موسی علی السلام چې کومه زمانه کې راغلو هغه زمانه کې د جادو ډیره چرچا و الله رب العزت به ورته د لاټۍ نه مار جوړ کړلو وشي کنه او حقیقت کې به کیفیت بدل شو صرف د نظر دوکه موکه بنو حقیقت کې وو مار او اجدهات نه جوړ شو نو جادوګران ټول څکړل عاجز نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم زمانه کې تشریف وروړو دنیا ته نو عربو کې د شعر او شاعرۍ ډیره زیاته چرچا و د علم چرچا و الله رب العزت د علم شاهکار قران کریم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړلو چې دا هغه نه بره کلام بیا څوک راوړلو طاقت نه لري ویږي په خبره باندې او امتونو کې د پیغمبر د معجزې اثر يهودو پیغمبر موسی علی السلام معجزه هغه کې بدلیدل نو دوی کې بدلیدل دي سازشيات عیسی علیہ السلام معجزه هغه تعلق د طب سره نو په ډاکټرۍ کې نن داخله مخ کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه قران وټولو کې لوی
نو د علم معجزه وه نو په امت باندې د علم رنگ غالب دی داسې علما تیر شوي دي چې څلوېښت ورځو کې تفسیر لیکلی داسې علما تیر شوي دي چې په یو شپې کې کتابونه لیکلي داسې علما تیر شوي چې د وخت حکمران قید کړي دي کووي کې بند کړي په کووي کې دننه کتابونه لیکلي وشي په خبره باندې په امت باندې د څه شي غلبه ده د علم د معجزې غلبه ده پسې په مسلې ګورئ وابرئ الاکمه والابرص او ز صحیح کوما پیدایشی وړوند او برګي مرز والا واحيي الموت او ز ژوندۍ کوما مړي باذن الله په حکم د الله باذن الله زما طاقت نه دی سچ کیږي د چا په حکم سره کیږي الله وَأُنَبِّئُكُمْ او زه خبر در کوم تاسو ته بما تاکلون پاغه چې تاسو خورئ وما تدخرون فی بیوتکم او پاغه باندې چې تاسو جمع کوئ په خپل کورونو کې ان فی ذلک لآیه لکم یقینا پدې کې نه خد تاسو د پاره زما د پیغمبر یو نبوت ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایماندار ک تاسو ایمان راوړل غواړئ ومصدقا او زه تصدیق کوم کې ما لما بین یدیا دا غس چې مخکې زمانو من التورات یعنی د تورات وليحل لكم او دې د پاره چې زه حلال کم تاسو ته بعض الذي بعض غشیزنا حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی پتا سو باندې وجئتکم بآیه من ربکم او زه راغلی م تاسو ته په معجزات سره تاسو رب د طرفنا فاتقوا الله واطيعون الله نو یریږي زما خبر ومنه ان الله بشک الله رب العزت ربي زمام رب دی و ربکم استاسم رب دی فاعبدوه د دې الله عبادت وکئ هذا صراط مستقيم دا سید لار دا سملار دا فلما احس عيسى هر کله چې معلوم کړلو عيسى عليه السلام منهم الكفر د دوی نه کفر قال هو عيسى عليه السلام من انصاري الى الله سوق به مددگار زما دین دا الله تا قال الحواريون ویلغه خاص خلقو مضبوطو ملګرو د عیسی علیہ السلام نحنو انصار الله مونږه مددگار یو د دین د الله آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله باندې وشهد گواشه بأننا مسلمون چې مونږ یو تابعدار ربنا ای زمونږ ربا آمنا مونږ ایمان راوړې دا بما انزلتا په کتاب چې تا نازل کړې وتبان الرسول او متابعداری کړی دا د پیغمبر فكتبنا مع الشاهدين پس ولیکم لرا د گواهانو سره ومکروا الله فرمای دوی مکر وکړو چلی جوړ کړلو د عیسی علی السلام د قتل ولو ومکر الله او الله پټ تدبیر تیار کړلو د عیسی علی السلام د بچ کولو والله خیر الماکرین الله رب العزت بهترین تدبیر کوونکی دی